معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی هغه صحابی خور چې د هغې نوم جمیلم راځي او جمیلم راځي څوک ورته جمیله وایي څوک ورته جمیله وایي دا د دې خور نوم دا خور واده وه په یو صحابي ابوالبداح رضی الله تعالی عنه باندې او د دې دواړو آپس کې جګړه معمولی غونډه کې وشوه کم چې معمول له بهر کور کې دي یو کور د دینه خالی نه بس ابوالبداح رضی الله تعالی عنه په غوسه کې راغی او یو طلاق رجیع خپل خزل اور طلاق رجیع چې ورور کوم د رجوع کاله اوله میاشت تیر شو دویمه تیر شو درېمه تیر شو درې میاشت چې کله تیر شوې نو بیا د خزې د پاره د بل ځای نه د نکاحونو پیغامات راتل شروع شو یو یاره ما سره واده وکړه بل ما سره واده وکړه دی خپل خاوند ابوالبداح ورتم د نکاح پیغام بیا ولېږو چې یاره ما خو تاله طلاق را کړی لیکن اوس زه خفه یم مسله داسې نه وشوه ته ما سره واده وکړه بیا ما سره نکاح وکړه نو د دې جمیلې زړه و چې ابوالبداح سره واپس په نکاح کې راشي لیکن صحابي معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ په دې کې رکاوټ جوړ شو هغه وی زما دي خور سره با د دې دا مخکینه خاون بیا وعده نه کوي زه په صورت کې دا خبره نه برداشت کوم نه یې منم دا ورور ولګي او دا خبره وکړه چې زه په صورت کې د خپل خور سره دا مخکینه خاون نه پرې نه برداشت دا ولا طلاق په لور کول بیا رجوع نه کړی او اوس سره نکاح کول غواړي زه نه منم معلم والا خلقم جمع شو دې پوهه کو معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ چې ګورم مکوا یہ بخیر دے غلطی دی وشوا اوس بجای د دې چې بل سره واده کوي دا مخکینه خاون ولا خلی بیا دوینا دا خبر زنه په دې خبر اوراړو الله پاک دا آیات نازل کو واذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکړئ زنانو ته فبلغنا اجلهن فسازنا خپل مدت پر کول تو رسی فلا تعذلون نو بیاي ممنی کوي اين كحنا ازواجهم چاغي نکاحونه کوي ازواجهم خپل خاوندانو سره خپل خاوند سره ابوالبداح سره جمیله بیا وعده کوي نو اے معقل ابن یسار تاسو امام کوي آیات چې نازل شو معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ خپل لاسونه اوچت کړ بس زنه باندې الله حکم راغی دا صحابه کرام چې دي ته چې الله پاک فرمایي رضی الله عنهم ورضوان دا سینوي د دې شاته دي قربانیان دي خپل غیرت پر خودو خپل خبره پر خدا خپل قوم قبیله پر خدانا الله حکم دې باز کسوک را تخوي کسوک را تبدوي کسوک را څنګه ګوري هغه خپل خدا لیکن دې الله حکم دې زدین اخوا بل سکار نشم کول زکا الله پاک د دین رضا دې او دې الله نه رضا او زمون پنو مان خدان ته مسلمانان وایو لیکن کم ځای کې چې دی الله حکم راشي او دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر راشي نو موږ بیا وایو را کدا زمون دی مرزه مطابق خو سیدا او که زمون دی مرزه مطابق نه نو کوي دا صحابه کرام داشه معقل ابن یسار خپل لاسونه اوچت کړ بس زما خبره ختم بس هغه بیا خپل خاوند ابوالبداح سره دوباره نکاح کو گواهان په کې نه استل مار مقرر کو او آپس کې چې کم ژوند تیر کو نو هغه بیا ډېر خپل ژوند هغه نه ورستو ولا بیا الله پاک اولاد ورکو نو دا دی الله رب العزت حکم دی دی الله دی حکم خلاف ورزي نه کول پکار فلا تعذلون
پس تاسو ممنی کوي اين کحنا ازواجهم چاغي وعده کوي خپل خاوندانو سره اذا تراضوا بينهم بالمعروف چکلاغي رضای واپس کې بالمعروف شریعت مطابق عرف مطابق ذلك يوعظ به د دین نصیحت کیږي یا الله طرفنا تاسو ته چاہتا من كان وچاہتا يؤمن منكم يؤمن بالله واليوم الاخر چاچی تاسو کی ایمان راوړې ده په الله باندې او د آخرت پر ازمانی